السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هر قسم وبایي امراضو، مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو، غمونو، پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. عزتمندو، ما ستاسو د پاره نن یو ډیر مجرب عمل راوړی دی چې د حدیث نه ثابت عمل دی، او په حدیث کې دا عمل راغلی دی. په حدیث کې بعض خلکو خبرې هم کړي دي علما کرامو، لیکن دا عمل چې کم دی دا ډیر صحیح او د حدیث نه ثابت دی. یعنی دا عمل چې کم دی ډیر مجرب او طاقتور عمل دی. هغه راځو حدیث طرف ته. حدیث کې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې یو ورځ یو ځلې حسین رضی الله تعالی عنه چې زوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی، د نبی علیه السلام نیازبین نوسی دی، هغه بیمار و. د څو ورځو نه ورته ډیر زیات تکلیف و. نبی علیه السلام ډیر پریشانی کې و، په پریشانی کې اخته و، مبتلا و. نو په دې وجه باندې په نبی علیه السلام باندې وحی راغله، او د وحی په ذریعه ورته وویلی شو چې د دې علاج آسان دی. مطلب علاج یې داسې دی چې یوه پیالی به د اوبو نه ډکه راواخلي. نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعه دا ویلی کېږي. ډکه به راواخلي او په هغې به سورة الفاتحه یعنی الحمد شریف چې کوم صورت دی دا به پې 40 ځله ووایي. مطلب 40 مرتبه به پې دا ووایي، او بیا به په دې اوبو باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا به په دې اوبو باندې ولمبوي، او چې څکله دا په دې اوبو باندې ولمبوي نو الله جل شانه به د دا بیماری ختم کړي. چې کله نبی علیه السلام دا عمل مبارک وکړو نو الله جل شانه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دغه بیماری چې کومه ده په دې عمل کولو سره الله جل شانه ختم کړله. نو ستاسو د پاره هم دا عمل ډیر مجرب عمل دی. یو کس ته بیمار دی، ډیر وخت وشو او هغه ټیک کېږي نو سورة فاتحه 40 پیرې به دا ووایي. یو پیالی کې اوبه وي، یو بالټي کې وي، یو لوټه کې وي، هغه به پې دم کوي او په هغې به هغه بیمار ولمبوي. الله جل شانه به د دې عمل کولو سره صحت ورنصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.